نو دا ټول د تورات صفتونه دي. فرقان دا توراتو، هر آسمانی کتاب دا فرقان وي، فرق کوونکی په حق او د باطل په منځ کې. وضیا او هر آسمانی کتاب دا رڼا وي د زړونو دپاره، دا زړونه روښانه کوي. څنګه چې زمونږ او ستاسو دا رڼاګانې تیاره روښانه کوي، یعنې د کمرې تیاره، د صحن تیاره دا چې کوم دی ختموي، دقه شان د آسماني کتاب دا د زړه رڼا چې کوم دی د زړه هغه تیاره ختموي، روښانه کوي. وذکرا او دا تورات نصیحت للمتقین، د متقیانو دپاره، او دا نصیحت هم دی، نصیحت دی. که څوک نصیحت اخیستونکي نو هر آسماني کتاب دا نصیحت دی. او بعضې مفسرین وایي چې دا فرقان نه مراد د موسی علیه السلام مدد دی، ځکه چې د دې په منځ کې وو راوړی دی د دویا او د فرقان په منځ کې. دا فرقان نه مدد د موسی علیه السلام مراد دی، چې د موسی علیه السلام مدد الله تعالی کړی دی په هر څه کې. د فرعون په مقابله کې کړی دی، د جادوګر په مقابله کې د موسی علیه السلام مدد کړی دی، بیا یې ورله لارې ورکړي دي. نو د دې فرقان نه مراد مدد دی او دویا او ذکرانو، دا دواړه د تورات صفتونه دي. د قیامت نه یریدونکي دي، قیامت نه یریږي چې ورځ د قیامت شته دی، او چې کوم سړی د قیامت نه یریږي دی په دنیا کې د ډېرو ګناهونو نه محفوظ وي، چې دا سوچ کړي چې ما نه به الله تعالی تپوس کړي. یعنې دلته الله تعالی دا خبره ثابت دي چې څنګه تورات مونږ فرق کوونکي نازل کړی و، دغه حق کتاب و، دقه شان نبی علیه السلام باندې چې کوم قرآن نازل دی دا حق کتاب دی. کافرانو ته وایي چې تاسو څنګه تورات ته الله تعالی کتاب و، دقه شان دی دا قرآن د الله تعالی کتاب دی، خو تاسو د قرآن نه انکار کوونکي. په دې به قسم خبرې نبی صاحب کله به وي چې تورات خو په یو ځای باندې نازل شو، نو دا قرآن په یو ځای باندې نازل شو، نو موږ به ومنو چې دا د الله تعالی کتاب دی. د نه منلو دپاره به بانې جوړولې. الله تعالی وایي چې هغه منئ، نو څنګه چې هغه د الله تعالی کتاب دی، دقه شان دم زما کتاب دی.